انګریزانو او یورپ همیشه مسلمانانو لا د میټایي په شکل کې زهر ورکړي دي او دا صرف د نن خبره نه ده، دا ډیره د پخوانه را روانه ده. قرآن کریم کې رب ذوالجلال فرمایي یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء. اے مؤمنانو، تاسو د یهودیانو او د نصاراو سره دوستی مه کوئ. نن هغوی ښایسته ښایسته نعرې ولګوي، په هغې کې موږ راشو، موږ پې عمل شروع کړو. بیا 14 فروری را روانه ده، په هغې کې ویلنټاین ډے مناویږي. ویلنټاین ډے ته په عربی کې عید الحب وی یا یوم الحب ورته وی، چې ورځ د محبت یا اختر د محبت. آیا د مسلمان د دې تاریخ نه خبر دی؟ د دې پس منظر نه خبر دی؟ تقریبا 15 سال وشو دې سیستا انګریزانو ډیر زیاته توجه ورکړه او ډیر په یو میډیا باندې خور کو. نن منګورو چې د مسلمانانو په معاشره کې، یونیورسټو کې، په کالجونو کې، په سکولونو کې یو غیر محرم الګ، یو غیر محرم جلیله ګلاب ورکوي، وایي تا سره زه د محبت اظهار کوم. نو یاد ساتئ محترمو، همیشه مؤمنانو مسلمانانو لا دغه یهودیانو دوکې ورکړي دي. د هغوی معاشرې موږ له د ګرل فرینډ تصور را کړی دی، موږ له د بوای فرینډ تصور را کړی دی. دا صرف یو اسلام دی چې ورورولي پیدا کړې ده، ورورولي پیدا کړې ده. نن د ویلنټاین په ډے باندې د زنانه عزت سره چې کومې لوبې کېږي، کم تمسخر ورسره کېږي، کم مذاق ورسره کېږي، کم د هغې عزت سره بې عزتي کېږي، کومې لوبې او ټوکې ورسره کېږي، د دې مثال په دنیا کې نه میلاویږي. دغه زنانه د ټیشو پیپر په شان دي، دغه یورپ معاشره استعمالوي او بیا غورځوي. راځئ چې لږ اسلامي تاریخ وګورو، اسلام کې قرآن وګورو، حدیث وګورو. نبی علیه السلام چې دغه لور لا، دغه خور لا، دغه مور لا، دغه ښځې له کوم عزت ورکړی دی. حدیث مبارک کې صحابي د نبي علیه السلام نه پوښتنه کوي چې ای د الله رسوله صلی الله علیه وسلم احسان چا سره وکړم؟ نبي علیه السلام فرمایي مور سره. بیا فرمایي احسان چا سره وکړم؟ بیا نبي علیه السلام فرمایي مور سره. بیا فرمایي احسان چا سره وکړم؟ نبي علیه السلام فرمایي مور سره. نبی علیہ السلام فرمائی چې د مور د قدمونو لاندې جنت دی. بیا که چېرته کې دغه زنانه، دغه ښځه، دغه جینۍ دا د لور په حیثیت سره، نو بیا وګوره د فاطمة الزهرا رضی الله عنها سره د حضور پاک صلی الله علیه وسلم محبت. بیا که د بیبي په حیثیت سره، نو بیا وګوره ژوند د عایشې صدیقې رضی الله تعالی عنها. که چېرته حیثیت د خور وګورې، بیا د حضرت شیما بیبي ته ژوند وګوره. نو محترمو، دغه یورپ دا همیشه موږ ته د زهرو انجکشنې وایي. نو موږ مسلمانان هم یکدمي په هغې باندې عمل پیرا شو. نو خپل کشران، خپل ځوانان، خپلې پیغلې دا په دې خبرو باندې خبر کوي چې ګوره یاد ساتئ 14 فروری دا د ویلنټاین ډے نه ده، دا د عید الحب نه دی، دا د اختر ورځ نه ده. په دې کې تا ته اجازت نشته چې ته د خپل محبت اظهار وکړي. بیا خلک بعضې وایي چې نه زموږ دغه رشته دا خو د ښځې او د خاوند ده، که موږ د محبت اظهار وکړو ګناه خو نشته. نو ګورو دا هم یو شیطاني چال دی. شیطاني چال څنګه دی چې ښځې او خاوند دوی ته خو هر وخت د محبت د اظهار اجازت دی. نبي علیه السلام خو دوی منع کړي نه دي. نبی اولی دغه یهودیانو سره موږ مشابهت کوو. حدیث مبارک کې راځي من تشبه بقوم فهو من. چا چې د کوم قوم سره مشابهت اختیار کو، بس داسې شوه چې دی د هغوی نه شو، د قیامت په ورځ باندې هم د هغوی په صف کې راپاسي. نو محترمو، دا چې کوم ویلنټاین ډے مناویږي دا زموږ د معاشرې دپاره یو ناسور دی، زموږ د معاشرې دپاره یو عذاب دی. لہذا په دې کې ځان بچ کو داسې خرافاتو نه، یا د محبت د اظهار نه، یا د کسی نامحرم زنانو د بی عزتۍ نه. الله جل شانه دې موږ ته د آقای نامدار جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د ژوند اتباع نصیب